سردار ویلی وی داسې زنانه به راوځي. نن د الله د حبیب هغه خبرې رښتینې شولې. هغه خلقو ولیدل چې کومې پیشنګویۍ د دواړو جهانو سردار ورکړې وي. ای زنانو، د الله د حبیب دا وعید ځان ته یادوئ چې جامې د چا په د شریعت موافق نه نو ټیم په ټیم ځان ته یادوئ وای د پیغمبر د خولې وینا ده چې لا یدخلن الجنت، داسې زنانه به جنت ته ځي نه، دا به بوی د جنت نه محسوسوي، نه به پې لګي. نو د دنیا زیب و زینت په ختم شي، خو قبر کې به بیا مسله ګرانه، آخرت کې به مسله ګرانه. ای زنانو، ځان باندې درانه درانه لباسونه راواړوئ، درنې درنې جامې په ځان راواچوئ او ځان له د آخرت فکر وکئ. د آخرت حدیث مبارک کې راځي، فاطمه رضی الله تعالی عنها او عائشه رضی الله تعالی عنها دواړه ناستې وي. نو دواړو د یو بل سره خبرې کولې. فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي وی زه ستا نه غوره یم. عائشه رضی الله تعالی عنها ته وی زه ستا نه غوره یم. عائشه رضی الله تعالی عنها ورته وی ولې رانه غوره؟ وی ته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لوري او زه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم لوري ما، نو تا نه زه غوره نه یم. عائشه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي وی ستا نه زه غوره یم. وی ستا نه زه غوره یم. وی څنګه رانه غوره یې؟ وی داسې درنه غوره یم چې غوروالی خو د آخرت غوروالی دی، د دنیا نه دی. نو وی ای فاطمې، چې کله خلق جنت ته روان شي نو وی علی رضی الله تعالی عنه به راشي، تا به د مټ نه ونیسي او جنت ته به دې بوځي. او چې زما د جنت د تلو ټیم راشي نو امام الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم براشي. پلار ستا دی خو ما به د لاس نه ونیسي، زه به د هغه سره جنت ته لاړه شم. وی ته غوره شوې که زه؟ فاطمې رضی الله تعالی عنها ورته وی ته غوره شوې. زه وایم بیبیانو، غوروالی د آخرت غوروالی دی، د دنیا غوروالی پسې مه ګرځئ. د فرعون ټبر و آسیه د دنیا غوروالی په لته باندې ووخو. خاون فرعون دی، وینځي به د هغې سره وي، خادمان به ورته ولاړو. فرعون ته وی آمنت برب موسی، ما خو په رب د موسی ایمان راوړی دی. فرعون ورته وی په ما ایمان راوړه، انا ربکم الاعلی، زه نه یم رب؟ وی نه. فرعون ورته وی ته چې د سترګې رب ورکې نو ستا نوکرانې ولاړې دي، ستا د سترګې په اشارو ستا خواله راځي. دومره عزت تی دی، دا مه خرابوه. شاهي محل کې ناستی، د بادشاه ښځی، دا هر څه به دې ګورې د لاسه لاړ شي. اسیه ورته وایي دا هر څه مې دې د لاسه لاړ شي، خو رب د موسی نه پرېږدم. فرعون ورته وایي سزا به درکم. وی راکه سزا، کوره به دې وباسم. سزا به درکم. وی راکه سزا. فرعون آسیې ته سزا شروع کړله، حکم یې وکړو. بیا د فرعون سزا ذل اوتاد قرآن وی د میخونو خاونو، په میخونو به خلقو له سزا ورکوله، میخونه به یې پې ټکوال. یوه معنی د ذل اوتاد دومره مضبوط حکومت یو لکه د میخونو په شان. چې اسیې ته سزا شروع کوله نو اسیې دعا وکړله، وی رب ابن لی بیتا عندک فی الجنه. الله کور د لاسو لاړ، خاون لاړ، عزت لاړ، هر څه لاړل، الله هر څه مې قربان کړل، خو رب ابن لی بیتا عندک فی الجنه، الله په جنت کې راله د ځان خواته یو کور راکه. هغه دعا الله په قرآن کې نقل کړله. اوس چې موږ د قرآن تلاوت کوو
د اسی په دعا باندې به جبې خوځو چې رب ابن لی بیتا عندک فی الجنه. زنانه چرته د جنت دعا غوښتې ده، ته ورته وایې قبر سره به بیا ګورو، خو اوس جوړه راوړه، فی الحال د کالی ضرورت دی، د جوړو ضرورت دی، واده دی. اسی قیمتي دعا وغوښتله، وی الله د ځان خواته کور راکړي. رب العالمین جبریل امین ته وایي دا اسی دعا دې واورېدله، ما قبوله کړله، خو اسی تا دعا نیمګړې غوښتې ده او ما درله پوره قبوله کړله. داسې رب دی ته نیمګړې غواړه هغه به یې پوره کوي، تم نیمه دوا غواړه هغه به پوره درکوي. سړیه ته زر غواړه، الله وی بس زه پوه یم ما درله پوره درکړه. وی اسی